إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. دغه لګي نظر د غیر الله دغه لګي ذکر شو ورن په څه تذکر شو په دې اړه مبارکه کې وس وما اهل او هر غزه جواز وړي نه د غیر الله باغ باندې مثلا یو څه زیاغه حلاله یو د الله بنوم باندې الکه چرګ دالو بسم الله الله اکبر وس یو څه هغه حلاله او باغی باندې د الله بنوم په باندې انبیا د چانو والے یا به یو لوی بوزر نوم واخلي دا په دې سره شو حرام شو دا حلال نه دا ناجایز دی او هلال ولګي لکه سره کله میاش راوخی یا د سره پلان کې وګورم میاش راخته نهار سره لکه وګورم میاش دغه د هلال ولګي دا الله لما سوا د بل بنوم باندې نظر نیاز کول ګډه بيزا غسل او دغه خرچه کول دا سې دا حرام دي نظر نیاز به د الله بنوم کې حلال دا د الله بنوم کې ودل د مثلا یو سړی حلال کول او بسم الله تیر شو دا جایز ده ځکه چې دا مسلمان پر لګي هغه ایمان او داشته یو سړی قصدن عمدن پرې خو بسم الله بیا دا ناجایز ده او دا شی سره دا حرام ده او دغه شانتي د حلالي په وخت کې کله یو سړی حرکت کول او وینه دیدله بس دا اساس د حلالي واستمن استور غیر باغ نو هغه جنا جاره شو غیر باغ ولا عاد نو طرفدار د مزي او نه حد تیرون کې مطلب دا چې سړی وس هغه دومره تکلیف او دې ته ورسېدو چې بس د خوراک سره او مړ کېدو نو بیا علما ذکر کوي چې نظر د غیر الله دا به نه خوري بلکې دغه وینا او د غوښه خنزیر او دغه مردار به خوري خو نظر د غیر الله به نه خوري دا دومره اقبح شی دی دې نه بس کوي ځان بساتي ځکه چې دا بد دی الان کې دغه درې وانه حرام دي خو بیا هم چې کله د نظر د غیر الله هغه خوري دغه حرام ست خوړل سي نه بلکې دی به د مردار او غوښه دا وینه دا او دومره ومنه چې بس یاتي مزه اخلي او تکیتی ورته د حد نه تیروتون کې نو حد نه تیروتون کې هم نه کې انا مد مزه داخلي فإن الله غفور رحيم الله تعالی بخانه کوم کې رحم کوم کې نو اس پدې کې زجر دی چې دوی درو وایي یعنی الله تعالی ته علم کوم څه الله پاک حلال ګرځولي دوی حرام کوم څه الله پاک حرام ګرځولي دوی حلال ځکه الله پاک وایي د صایبه وسیله او حمد حلال دوی دا حرام اجل دم دا وینه بيدون کې او دا غوخه د خنزیر او دا مردار حرام ده نو دوی دا مشرکانو به حلال او یا دا چې کله به د زناور په کټه کې بچیو نو دوی به د خوځ د لپاره حرام نه سړو لپاره جایز دي هغه ژوندې پیدا شو بیا سړو لپاره حلال نه ده خوځ لپاره کمړ پیدا شو نو بیا د خوځ لپاره سره جایز دي ولا تقولوا مؤلما داغس هاغس سستا تسبو چې بیانوي چې بستار درو هذا حلال جدا حلال له هذا حرام او دا حرام دي تبترو د با جوړي بل الله تعالی باندې درو یقینا ګان جوړي بل الله تعالی باندې درو نشي بچ کړي د عذاب د الله نه لیکن قد الله تعالی درو جوړي د عذاب د الله نه نشي بچ کړي ولکه په دنیا کې بچا در گاډي موټر یو د اخر شل بس کو اسګه بیا دا غي لند جواب متاع قليل دوی در مزه دنیا لګدا زړه سره مال دولت د هر څه د دنیا را سیزونه دا لګ دي دا بلکې دا سره دا ختمېدون کې ولهم عذاب الیم دوی عذاب درناک دي وعلى الذين وسپدي کې یو تیرا جواب دی وعلى الذين باغزان هذا يهودان حرمنا حرام کړی مونږه قهرن غضبن هاغسا قصصنا جبین کړی مونږه ایک وتا باندې من قول الذين مخکم نو سورہ نساء آیت نمبر 61 کې هغه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا یعنی په دغه کې دا ولې په دې باندې اسنه حرام شو دا قهرن او عذابن یعنی چې ظلم کو زیاتې کو رشوت اغستو د دې په ځبانه د اسنه په باندې شو حرام شو خاصا یا د سوره آیت انعام آیت نمبر 86 وعلى الذين هادوا حرمنا
كل ذي زبر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بها پای کې بغي وا چې زیاتې او ظلم او دغه جان دي سود او رشوت د دې وجه نه الله پاک په دوی باندې دغه سکرل هغه حرام کړو او هغه واز چې د شاه سره لګي کلمو سره لګي یا لړو سره هغه بلکې نور په ځکه دوی به دغه واز نه ویلي کول او بیا خرڅوله موږ الله پاک حرام کړل موږ هودي چې نه خو دې سي غرو نو دا الله پاک په دوی باندې سکرل حرام کړو د دې تاییدونه دغه سوره مائده آیت نمبر 160 او انعام 146 اتمه سپاره کې او 160 انعام شپږمه سپاره الله وعلى الذين وباغذان باندې هادو چې يهوديان حرام کړي موږ هغه څه نه چې بیان کړي موږ ودا باندې من قبل الذين مخکي وما ظلم الله او ظلم نه کړی الله تعالی په دوی لیکن دوی په خپل ځانو باندې ظلم کړی دی هغه مخکې آیت نه متاع قلیل نه مخکې الګ دنیا کې دار سيزونه نو ګور انبیاء او تګنه نو عليه السلام دو ګور دا غو سر مال یا کمزوري شو یو انبیاء په چړو باندې سي په ارو باندې او دایسه کړي دی هغه شهیدان کړي حنزله رضی الله تعالی عنہ ګیډه ورزله درې بس هغه یا ایو الناس عبد الله اے د الله عبادت کوی د الله عبادت مفرد نو هغه هم دا ظلم نه کړی لکه د دوی بدن باندې خپل ظلم کړی دی ثم ان ربک وذاتو به ترغیب یقینا رب سا کسان چې عمل سوی بدکارونه کوي بجهالت بنا په هي سره اے الله پاک بخانه کون کیا چاله چې څوک بد عمل کوي او جهالت ناپوهي چې کله د سړي ګناه کوي نو دې سه همیشه ناپوه لکه سوره انعام سوره نساء سورة سبارة 17 ولا 7 نمبر آیت کې دا سورة انعام مو سبارة آیت نمبر 54 کې دا ذکر کړلی ثم تاب بیا توبه وستا من بعد ذلك رسل دینا چې عمل وکړو واصلحوا برابر د سنت سره اے الله پاک دا خبر ذکر کړل ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رب صاحب هم کړي او رحم کوونکی دی څه مطلب دا چې سړی ګناه وکړي بس بیا توبه وباسي الله پاک د دې انسان توبه قبل خو چې خپل عمل دوس کې عقیده توحید جوړه کی بیا رسول الله پاک سره بخانه کوونکی او رحم کوونکی دی صفات تعالی الله ذکر کړی دی چې مخکې سره وګوري چې کم کسان بد عمل کړه خو توبه وی سره خپل عمل درست کړل عقیده درست کړل الله پاک بیا سره بهانه کوونکی او رحم کوونکی دی استغفار دی کم مازه ګناونه کړ دغه لپاره استغفار آینده کې دوبه سره په عزم او قصو کې چې آینده لپاره داسې ګناونه دغه نه بچ کوم او داسې ګناونه دا باندې کوم ځکه ان ربک من بعد حال غفور رحیم صلی الله علیه